अस्सलाम वालेकुम मलगरो د दुनिया یو طاقتور ترین ملک نواز شریف ته یو ډیر اهم پیغام را لېږلی دی او د عمران خان هم نن یو ډیر غټ خواهش پوره شو. هغه خواهش څه دی او په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او بل اړخ ته په پارلیمنت کې نن یو قرارداد پیښ شو. د هغې قرارداد مقصد څه دی، د دې قرارداد قانوني حیثیت څه دی او آیا دا قرارداد به د سپریم کورټ چې کومه فیصله ده په هغې باندې اثرانداز کیږي او که نه. دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. او بل اړخ ته وزیر اعظم سبا د قومي سلامتي کمیټې اجلاس هم راغوښتی دی. د دې مقصد څه دی، د هغې نه پس د پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه څنګه تبدیلېدی شي. دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او خپله قیمتي رای هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې په پارلیمنت کې نن کوم قرارداد پیښ شو هغه ولې پیښ شو، د دې قانوني حیثیت څه دی. نو په پارلیمنت کې نن یو قرارداد پیښ شو او د هغې مقصد ده او د هغې چې کوم مین متن دی نه هغه ده چې وزیر اعظم او د هغه کابینه دی چې کوم د سپریم کورټ 3 رکنی بنچ کومه فیصله کړې ده نه هغه فیصله دی نه مني. سهار هم ما تاسو ته په ویډیو کې ویلو چې نن به یو قرارداد پیش کیږي او د هغې مقصد صرف دا دی ځکه چې سپریم کورټ دا واضح احکامات موجوده حکومت له ورکړي دي چې دوی د 10 اپریل پورې کم فنډز د الیکشن دپاره پکار دي هغه د الیکشن کمیشن ته حواله کړي او که چیرې په 10 اپریل باندې دا فنډز حواله نشو نو بیا به په 11 اپریل باندې سپریم کورټ د وزیر اعظم خلاف کاروایی هم کولی شي، هغه نه اهله کولی هم شي. نو اوس دوی دا داسې وکړل چې یو قرارداد د پارلیمنت هاوس نه پاس که او د هغې مقصد دا دی که چیرې په 11 اپریل باندې بیا سپریم کورټ وزیر اعظم راغواړي نو هغه به ورته دا وایي چې یاره ما زه چې دی نه پارلیمنت هاوس د دې نه منې کړی او هغوی ماته ویلي دي چې یاره دې دپاره فنډز مه جاري کوه. یو اړخ ته ستاسو فیصله ده او یو اړخ ته د پارلیمنت چې کوم قرارداد دی د هغوی چې کوم فیصله ده نه هغه ده او د پارلیمنت چې کوم فیصله ده نه هغه د سپریم کورټ د فیصلې نه ډیره زیاته بره ده. نو د هغې د دې قرارداد مقصد صرف ده چې سبا له بیا وزیر اعظم چې دی نو هغه دا جواز پیش کړي چې زه پارلیمنت د دې دغه نه د دې حکم نه د دې حکم د تعمیل نه منې کړم نه ځکه دا قرارداد پاس کړ. نو اوس تاسو ته دا وایم چې د دې قرارداد څه قانوني حیثیت شته او که نه. زما په خیال د دې قرارداد څه قانوني حیثیت نشته ځکه کو دې سره څه فرق پرېوته په دې فیصله باندې نه چې کله سپریم کورټ نواز شریف نه اهله کړو نه هغه ټایم کې بیا نون لیگ یو قرارداد پاس کړو او د سپریم کورټ چې کوم فیصله ده نه هغه به ختمه کړې وه. کله چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سپریم کورټ نه اهله کړ نه بیا به هغه ټایم کې پیپل پارټۍ یو قرارداد راوستی او د سپریم کورټ چې کوم فیصله ده نه هغه به ختمه کړې وه. نو زما په خیال په دې باندې بس اثر نه پروزي. او بل اړخ ته دا څه چې نن سبا پارلیمنت هاوس کې روان دي نو دا د آرټیکل 68 خلاف ورزیم ده او آرټیکل 68 دا وایي چې پارلیمنت کې بعد سپریم کورټ یا های کورټ چې کوم معزز جج صاحبان دي نو د هغوی خلاف په هیڅ قسمه تقریر نه کیږي او که نن سبا تاسو وګورئ نو په سپریم کورټ کې سوري په پارلیمنت کې صرف د سپریم کورټ چې کوم ججز دي نو هغه ټارګټ کیږي او د هغوی توهین کیږي. نو یو وخت ته خو دا چې کوم قرارداد پیښ شو نو دا د آرټیکل 68 خلاف ورزیم ده او سبا له وزیر اعظم د قومي سلامتي کمیټې چې کوم اجلاس دی نو هغې راغوښتی دی په هغې کې به چې کوم عام فورسز سربراهان دي نو هغه به ټول په دې کې شرکت کوي. نو د دې اوس ویلي کېږي دا ذرایع دا وایي چې کیدی شي دا د شهباز شریف چې کوم وزیر اعظم دی نو د هغه د اخیری ورځې په پارلیمنت هاوس کې په وزیر اعظم هاوس کې او دا هم ویلي کېږي چې د دې نه پس په سبا له به ټول صورتحال واضح شي چې د پاکستان چې کوم صورتحال دی نو هغه کم طرف ته ځي، د پاکستان چې کوم سیاسي مستقبل دی نو هغه به سي. سبا له چې کوم دا سلامتي کمیټې دا اجلاس دی د دې نه پس په ټول سیاسي چې کوم صورتحال دی اب واضح شي. بل اړخ ته د دنیا یو طاقتور ترین ملک نواز شریف ته یو ډیر اهم پیغام را لېږلی دی. خو د هغې نه مخکې تاسو ته دا وایم چې د عمران خان یو ډیر غټ خواهش پوره شو او د هغه خواهش ده چې سعودي عرب او د ایران په منځ کې چې کوم تعلقات خراب شوي دي نو هغه په دوستۍ کې بدل شي او عمران خان ورته دا پیشکش کړو چې زه به ستاسو ترمنځ د ثالثۍ کردار ادا کړم. خو اوس هغه کردار چین ادا کړ او د سعودي عرب او د ایران په منځ کې هغه دوستي برقرار وساته برقرار کړه او اوس په دې حته کې یو نوی بلاک شروع کیږي او چین او سعودي عرب دا غواړي چې موږ په امریکن ډالر کې نه بلکې په خپله کرنسي کې تجارت وکړو او د هغې چې کوم انحصار دی هغه په پاکستان باندې دی ځکه چې سعودي عرب دا خیال دی چې پاکستان دې کې ډېر زیات اهمیت لري او پاکستان یو واحد داسې اسلامي ملک دی چې هغه اټمي هتیار دی هغوی سره او هغوی سره چې کوم نور پوج دی هغه هم ډېر زیات ښه دی نو ځکه په دې کې هغه زموږ په کار راتلی شي نو هغوی دا غواړي
چې مونږ ته دې ټیم کې د عمران خان ضرورت دی ځکه چې په پاکستان کې نه صرف د هغه خبره منل کېږي بلکې په ټوله دنیا کې د هغه یو اثر رسوخ شته نه په دې ټول کم حالات چې دي کې مونږ ته د عمران خان ضرورت دی. نو اوس کو تاسو وګورئ یو څو ورځې مخکې به تاسو دا خبره کتلې چې نواز شریف چې کوم شاهي خاندان دی سعودي عرب نه هغوی نواز شریف د عمرې لپاره راغوښتی دی نه دی صرف دې دپاره راغوښتی دی چې هلته نواز شریف ته دا پیغام ورکړي چې د عمران خان په لاره کې دوی رکاوټ جوړ نشي. او دا کم خبر چې تاسو سره شیر کوم نه دا یو اینکر دی سید علي حیدر هغه دا خبر ورکړی دی د هغه چې کوم خبر دی هغه زه خو به خو تاسو سره شیر کوم ځکه چې د محمد بن سلمان دا ډېر غټ خواهش دی چې هغه د سعودي عرب نه یو ټورست سټیټ جوړی چې د هغې انحصار صرف په تیلو باندې نه بلکې هغه سعودي عرب څنګه چې دوبۍ تاسو وګورئ نه هغه یو ټورست سټیټ دی نه داس محمد بن سلمان هم دا غواړي چې یاره سعودي عرب دیم ټورست سټیټ شي او زموږ انحصار چې دی نه هغه دی صرف په تیلو باندې نه. نو اوس ګورو چې دې خبر کې څونه حقیقت دی. نواز شریف هلته لاړ شي نه بیا به څه کېږي د پاکستان چې کوم سیاسي منظرنامه ده نه هغه راتلونکو ورځو کې سي دا ټول خبر به انشاءالله تاسو سره په دې پیج باندې شیر کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته ریکویسټ دی دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د ویډیو لاندې خپل قیمتي رائے اظهار ضرور وکړئ. د الله پام.